السلام علیکم ملګرو. دلته راغلی یو د ګلستان ناتلا کاریز له دا د صمد خان بابا ټاټوبی دی. نن زموږ ډوبټي ده پر سکورټي باندې. نو انشاءالله ما سره خپل چې کوم زموږ علاقایي کوم ذمهواران خلک دي، ذمهداره خلک دي، نو هغو ته هم ډوبټي سپارل سوې ده. ما ته هم د کشني ډوبټي راکړې ده. نو انشاءالله زه به د خپلو ملګرو سره د کشني انټرویو واخلم، دوی به خپل اظهار خیال درته وړاندې کړي. نو قدوس ماما ملګرو ته څه پیغام لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما عمر دا وخت 80 کاله دی. زه ډېر کوچنی وم، تقریبا دا 10 کالو 12 کالو عمر وم. دلته ګلستان کې به د اختر په 4مه ورځ میلې به هم وي او د خان شهید جلسه به وه. تر دا غره لاندې به خان شهید وموږ ته دا وصیت کاوه چې بچیه نارینه د خپلې مینې مژوی واوسه، د خپلې وطن مالک واوسه، د خپل ټاټوبي جماري تر سره ورسوه. زموږ په غوږو کې 2 اذانه سوي دي. یو اذان چې کوم وخت موږ د مور وژړېدلو هغه وخت یو پوه سړي عالم یو اذان راوکړي چې الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله، دا د اسلام د دایره کې داخل سوي اذان و. مسلمانان خو دا اذان وسو. دویم اذان زموږ په غوږ کې خان شهید صمد خان اچکزي راکړی دی چې پښتون یې، سیال یې، پښتون یې د خپلې مینې، د خپل وطن، د خپل واک و اختیار مالک ځان جوړ کړه. نو د هغه خبرې ورځ په ورځ موږ مخ له راځي، ورځ په ورځ چې د هغه خان شهید کوم مجلس موږ ته کړی دی هغه ورځ په ورځ د هغه سره موږ مخامخ کېږو. لکه پښتانه چې وایي که خان یې په خانانو سره خان یې، که خان د سره نه وي تورې خاورې د بیا والې. دا خلکو د موږ سره ډېر انتهایي قرباني او ډېر د ښه لارې او د ښه سباوون ترغیب راکړی دی، دعوت یې راکړی دی. په پوه شئ چې اوس ورځ په ورځ هر چا ته دا وزر تکلیف دی چې واقعي خان شهید چې کوم مجلسونه کول دا خلکو موږ ته نه د اسلام خلاف خبره کړې ده، نه د پښتانه خلاف خبره کړې ده، نه یې موږ ته د بل چا د حقوق د قبضې خلاف کړی ده. د خپل حق دپاره، د خپل نام ناموس دپاره یې په پوه شئ موږ یووالی غوښتي وو. نو وګورو د خلکو چې موږ دا خواست کوو چې وروره پوه شئ د هغه مې لار ده، د هغه به هم تر منزله رسوي. په پوه شئ په کار